کله چې انسان باندې د الله رب العالمین عذاب نازل شي او د الله په پکړ کې د انسان راشي نو دغه وخت کې دی به جزه فزه شروع کړي او د ګیلي شروع کړي چې یاره دا ما سره خو زیاتې کېږي یاره زه ګوره الله رب العالمین په خپل عذاب کې گرفتار کړم ګوره ما باندې چې کم دی نو څه مصیبت او څه پریشاني راغله یاره دا رامانې ولې راغله یاره دا خو نه وه پکار او چې کله په انسان باندې الله رب العالمین نه څه نعمت راشي څه احسان پې وشي لکه نن د 14 اگست مبارک ورځ ده الله رب العالمین په سن 1947 په 14 اگست سن 1947 باندې الله رب العالمین مسلمانانو ته یو خپل ملک او یو آزاد مملکت الله دې مسلمانانو ته ورنصیب کړو نو چې کله د الله پاک نعمت انسان ته حاصل شي یا د ملک په صورت کې یا د الله پاک د نور نعمتونو په صورت کې نو دغه وخت به انسان ناشکری شروع کی محترم لکه 14 اگست دا د خوشحالۍ یو ورځ ده په کار دی چې موږ د الله پاک شکر ادا کوو د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړو د خپل ملک پاکستان دپاره الحمدلله نن په جامعه دارالعلوم رحمانیه حکیم آباد ضلع نوشهره کې الحمدلله زمونږ د ملک پاکستان لپاره ماشومانو قرآن خواني وکړه او بیا د مدرسې استادانو د مدرسې اراکینو طالبانو په شریکه باندې ماشومانو قاریانو صاحبانو دعاګانې وکړي چې خدای زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي او د الله پاک شکر مو ادا کړي چې خدای شکر دی دا موږ ته ملک پاکستان عطا کړی دی الله ډېر لوی احسان دی راسره کړی دی الله رب العالمین شکریا مو ادا کړه نو محترمو شکریا باندې الله رب العالمین خوشحالیږي او چې کله انسان باندې الله نعمت حاصل شي نو پکار دی چې شکریا ادا کړي نو اوس د الله پاک نعمت مسلمانانو ته حاصل شوی دی نو مسلمانان د الله پاک ناشکری کوي و اذا مسه الخير منوعا لکه دا ناشکری په زمره کې راځي سړی اسی فضل ډولکی غږی باجی غږی تورې غږی پکار دی تاسو چې کوم خرچه په دې تورو باجو ډولکو او غډا باندې او په دې عیاشو باندې کوي پکار دی تاسو مزیدار اعلی چې تاسو لس بچی دي نو لس اعلی قیمتي خولي بوټي ورته واخلي ورته بچي والا دا بوټي په خپل لاس کم ځکه ستا خوخه دا ستا ملک ته او کار پکې بچي سبب دا بوټي میوي کوي او دا بوټي به بچي ګلونه کوي نو خون بکي او دا زمونږ د ملک په سر سبد او ساده ښکاریږي زمونږ ملک با خون کوي بچي چې لس 15 کاله پس ګوري نو ته بلا بچي ماشوم بچي لا بغټ شوی نه او دا ونو خپل بهار او خپل سبزه شروع کړی وي او دا ملک په زمونږ ټول ور سره آباد وي سمو خیال دی پاکستان کې څومره آبادی ده که هر یو انسان په خپل علاقه باندې چې څومره انسان مثلا په ضلع نوشهره کې مثلا مثال 50 لکه خلک دی او دې په دې کې 50 لکه بوټي ولګي نو زموږ د ضلع نوشهره به څومره ښکلي شي صوابۍ کې چې دنه 50 لکه 80 لکه خلک دی هغه په صوابۍ ضلع کې 80 لکه بوټي ولګي ضلع صوابي به سره څومره ښکلي شي که پېښور کې چې هغه مثلا کروڑ خلک دی هغه په پېښور علاقه کې 1 کروڑ بوټي ولګي ضلع پېښور به څومره ښکلي شي د پاکستان په هر خار کې چې یو انسان بوټي ولګي او د دې لپاره چې لکه نن 14 اگست یاره نن جشن ازادي د اورګه موږ بوټي لګو اورګه موږ د خپل ملک د ترقۍ لپاره سره لار جوړو د سکار کو چې موږ د ملک وسره ترقی وکي نو زمو محترمو یقینا چې دا به الله پاک شکر عمراشي شکر بم ادا شي او زمونږ د ملک ترقی به سره حاصل شي چې کوم سړی فضل خرچي کې اق پیسې غمزدورانو لور کی غریبانانو لور کی مسکینانو لور کی یتیمانانو لور کی عجزانو لور کی زمونږ د ملک خلق بم خوشاله شي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو کې دې خبري شعور پیدا کی چې مونږه داسې جذبې په خپل ځان کې په خپل بچو کې پیدا کو چې دې کې هم زمونږ د خپل ملک د آبادولو یو جذبه پکې راشي الله دې مونږ تاسو ته توفیق ور نصیب کړي